تاسو ته څه تکلیف دی؟ زه اوس په ښه باندې دغه یم که څوک راته مدد وکړي چې غریب یم راولوېدلی یم په ښه کې مې زخم دی. ډاکټرانو له تلئ؟ ډاکټران پېښور هر ځای ته ګرځېدلی یم خو د غربۍ د وجې مې پرېښې وم دا پېښور راناروغه شوې دروند کار نه شم کولی او تکلیف یې راته ډېر. څه کار کې؟ بازار ته ځم د دیاړۍ کوم اوس مخکې مې لږې کولی چې اوس بیا پرخه پټه شوې 3 میاشتې پروت یم. د درد دلې کړې دلې زړه حال چاته وایم د درد دلې کړې دلې زړه حال چاته وایم مست شاهونه دې سلګۍ کړم په ژړا ژړا مست شاهونه دې سلګۍ کړم په ژړا ژړا یم داسې ناتوانه ځورېدلې زړه حال چاته بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بیستی. کتونکو په ضلع مهمند الینګار علاقه کې موجود یم. دلته کې یو غریبې کورنۍ ته راغلی یم. دغه مهربان چې علي لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي، که موږ وګورو ډېره زیاته مهنګایي ده او د دغسې خلکو چې هغه معذوری څه کار نه لري نو هغو ته ډېر زیات مشکلات په دې حالاتو کې. راځئ د ده مهربانه به پوښتنې کوو. مهربانه دا راته ووایه چې څو بچي دي ستاسو؟ 8 بچي مې دي. تاسو ته څه تکلیف دی؟ زه اوس په ښه باندې دغه یم که څوک راته مدد وکړي چې غریب یم راولوېدلی یم په ښه کې مې زخم دی. ډاکټرانو له تلئ؟ ډاکټران پېښور هر ځای ته ګرځېدلی یم خو د غربۍ د وجې مې پرېښې وم دا پېښور راناروغه شوې دروند کار نه شم کولی. ډاکټر له تللی یم او خرچه سره اوس 10 مې نه کېږي ډاکټران پیسې مې لګېږي او خرچې ګرانې دي. اوس موږ واړه وساتو که ځان علاج وکړم. څومره پیسې یعنې ډاکټرانو تاسو ته د علاج ویلي دي؟ علاج مخکې یو ویل پرېشن دله کوم بل ویل پرېشن دله کوم چې ګرځي راګرځم یو ځای مې ډېر دغه وکړي خو بیا دغه دی اوس کار نه شم کولی ښه کېږم نه. یو ډاکټر راته وویل چې دا ځای دغه دی دې پرېشن مه کوو دا ډېر غلط ځای دی دا پنډۍ ته دا پنډۍ دا ټیښې نه لاندې د کور چې کوم اخراجات دي یعنې دا څنګه پوره کېږي؟ که فرض کا غوړي شو وړه شو دغه ماشومانو ته نو دا څنګه پوره کېږي؟ تاسو څوک مرسته در سره کوي؟ بس ګاونډ کې چا څه راکړي او چا بل څه راکړي په هغې روان یو. نو اوس کور ډېر دی اوس هم دغه تنګ شوی یم. اوس مهنګایانې دي اوس 600 وکړم 500 چې یا څوکړه په هغې باندې روان یو. نو په دغه 4 ورځې کار چې تاسو وکئ نو تاسو خو به زه وایم چې دغې باندې به ایله 1 تروړه وړه راوړئ نو دغې باندې نه غوړي کې هېڅ هم پرې نه کېږي چې د 10 ورځې او 15 ورځې دغه شي ته 2 ځلې وګټو نو 2-3 ورځې 15 هغه هم کله یو کله نه اوس یو بل نه قرضونو کې روان یم ښه باندې ګوټه یم معذور یم کار نه یم. نو په زړه څه ارمان لرئ؟ بس دغه بچي مې دي بس څه وکړم اوس دغه ډېر چا څه مدد وکړو نو بس الله دې ورسره ښه وکړي. نوم دې څه دی؟ امدادالله. امدادالله په زړه څه ارمان لرئ؟ څه ارمان په زړه لرئ؟ تعلیم. تعلیم؟ نو څه وجه ده چې تاسو سکول ته نه ځئ؟ د غریبانو پیسې لاسه نشته دی په څه معنی لاړ شو. پلار مې معذوره دی په خپل ګوډ دی څلاسه سال یې خولې ما اخیسته ماښام یې نه خورو او سکول کې نه شو داخلي دی اوس داسې نه کېږي او پلادي کانډل کې ناست دي خپل کور هم نشته دی. خپل کور هم نشته دی؟ نه. تاسو د دې خبرې اورېدلې دغسې خلکو چې کم دی د هغو شاته ودرېږو د دې سپورټ وکړو چې څومره مینوال دې وخت کې ګوري تاسو ضرور چې کم دی د دغسې غریبانانو سره مرستې وکړئ. دغه مال دولت موږ له چې الله را کړی دی دا په یو ښه لار کې استعمال کړو. نو څومره هم خاص کر د دې الینګار سره څومره هم تعلق لرونکي دي چې هغه پیسې لري دولت لري نو دغو ته مې یو درخواست دی چې تاسو ضرور د دغه مهربان سره چې کم دی نو مرسته وکړئ مدد ورسره وکړئ او په دې سکرین باندې چې ته کوم نمبر ښکاري په دې تاسو د مهربان سره رابطه کولی شئ.